ځکه انس ابن مالک فرمائی، امام ترمذی حدیث تے، انس ابن مالک فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل داسې زمانہ با زما په امت باندې راشي چې په هغه زمانہ کې په ایمان باندې ټینګ پاتې کېدل، په ایمان باندې ټینګ پاتې کېدل، په ایمان باندې مضبوط پاتې کېدل، دا بداسي لگا انسان چې په خپل لاس کې سکروټه د اور ونسی او پاغه باندې داسې لاس را بند کا. یو مشکل کار دی کنه، څوک داسې کولای شي چې د اور سکروټه هغه په لاس کې ونسی او بیا د هغې نه پس په هغې باندې لاس را بند کا او داسې یې نیولي. د دې حدیث څه مطلب دی؟ مقصد یې دا دی چې په اخر زمانه کې به په ایمان باندې پاتې کېدل دا ډېر سخت شي، مشکل بشي. څوک چې په ایمان باندې پاتې هغه ته به مشکلاتي، هغه ته به تکلیفونه وي، هغه ته به مصیبتونه وي، هغه په وړاندې به ستونزې، هغه انسان به په پریشانیو کې چې کوم یو انسان په ایمان او په اسلام باندې ټینګي. او مثال حضور مبارک ورکړی دی، لکه په لاس کې د اور سکروټه بله نیول او په هغې باندې لاس بندول، دا زما او ستا دپاره ډېر سخت کار دی. دا ټولې خبرې مونږ په تاسو باندې را روانې دي. ځکه ورته وایم چې ګوره دا یاد لرئ، مونږ بار بار دعا کړو چې خدای ایمان د زوال نه مو ساتي، د دغه ایمان حفاظت وکړئ. دا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی. دا ټوله دنیا او دا د ټولې دنیا مال او حال او سرا او سپین او دا د ټولې دنیا عزتونه او دا د ټولې دنیا الہ العالمین چې څومره د نعمت په شکل کې شیان پیدا کړي، دا ټول یو طرف د ایمان الف تر بهتر دی. دا یاد لرئ، دا ایمان غون لفظ نار ته یادومه، د ایمان د ټکی الف تر بهتر دی، د ایمان د ټکی یا تر بهتر ده، د ایمان د ټکی میم تر بهتر دی، د ایمان د ټکی الف تر بهتر دی. دغه ټولو نعمتونو نه دا غون ټکی د ایمان خو پرېږده، د ایمان د ټکی نون تر بهتر دی. دا یاد ساتئ. هغه ما تعالی هیڅ فایده نشي راکولی چې ایمان نه دا هر څه د موجودي منځونه د موجودي، نعوذ بالله چې ایمان نه هیڅ فایده نشته. خیرات، صدقات، خیګړې، خیر خیګړې، دا څومره ښه اخلاق. یو انسان به ځان ته ډېر با اخلاق وي، ځان ته به منځګزار وي چې په ایمان کې تذبذب دی، په ایمان کې فرق دی، په ایمان کې نقصان دی. انسان له دا یاد لري، دا خبر ارته کوم او کل کری ارته کوم چې د خپلو ایمانونو حفاظت وکړئ، د خپل اسلام او د دین خیال وساتئ، په هغې باندې نظر وساتئ. کومو خلکو چې په ایمان او په اسلام کې کمزوري او نقصان دی، د داسې انسانانو په ځمکه باندې د الله په نیز باندې یو نیکی یو عبادت قابل قبول نه دی. دا یاد ساتئ.